سر صاحب هم وکړلې زه د خبرې سره اتفاق کړ چې خدای پاک نیټه مقرره کړې ده. البته په ظلم چې مړ شي بیا په هغې نیټه باندې چې خدای نیټه برابروه د ځون مطمئن کول هم په اسلام کې جایز نه دي. ظلم او د جبر پښتنه کول او د ظلم او د جبر مخالفت کول دا هم ډېر لویه د ثوابه چار دو. دا د ژوند ګټل دي. دا وارز نه ده چې دا مرلي په ژړو په فریود شه دی او دغه خلق ته میږ مخامخ کېږي. دا خو د نور اسلام د مصور د ناروغله 4.5 سوه په خولې دي، 4.5 سوه ماندې دولت تا زړي نه په خولې روتلي دي. داسې مرګینه وشول، داسې جبر وشو، داسې ظلم وشو چې اوس د دغې 4 کسانو عمرینه ته فکر وکړئ صحیح کیم عمري دی ویس یا په ژوند پوهېږي چې زه دا ژوند څرنګه تېراوه، ویس یا په پیدل په دا باندې چې دا ژوند څرنګه تېراوه نه ولې زده کړی چې وی ویشتل. خو دا د دغه خوبره تقدیر شو ملګري، دا تقدیر بدلول دي. زه مولوي نه یم خو علماو دولت ته دا خبره تایید کو چې خدای پاک فرمایي مفهوم یې دا دی چې په قومي نه بد اغېز روشي چې دیغ دې بدلول نه وغواړي نه یې بدلاوه. په ځونې خیل قوم باندې ډېره بد اغېز به په بام د پوس یوې کسان کښېنول وردراز به ویل په دانه هم بد اغېز یې ده و. خو هغې قوم معلوم هلک قومي تبلیغي ځوان ټول په یوه جماعته کښې سره کښېنوستل په قرآن سره ولباسنل چې اتحاد اتفاق کوي ټینګه یې کښېښوله. قومي فنډینه یې چې څومره وي هغه یې ټول رویاستل. یو کلمنات یې وکړ په ځونې خیل شه په ماشوم نه بعد څوک نه شول ګرځېدلی، نن ګرځي خلک ناتې وکړو خوري وکړو که امن غوړې ستی او بیا یې چې میږ خوري نه کوي د پنجاب نه څوک روسیه او میږ ته امن روالي ما کوې دا توقع دو صحیح توقع دا امیدینه د بلې خلک نه ساتل نه دي صحیح امیدینه. میږ ته څو خپل دله ته کښېني. نن 2 بجې ته کاري صاحب اعلان وکړ چې نو ستی دی میږ ټول پسې کښېني. کوشش وکوي چې چیرې د یوې کیلې مخې ور کښېني که ویشتل یې چې په سره رز ورته وویشتل چې په دا لیارې ګودرې نه نو څه خبره وکړي. هر وخت کشتي سړی په دغه تقریري نه شرمېږي چې مړې یې شوي او خبرې مړې یې شوي او خبرې عمل ته ورسره درېمي خپل لږکي کوششونه کمیږ وکړل چې بیا پیرا کول وکړې سره جامه یې کې بیا هغه نه غوټ شی جوړ شوی وي. نو دا شیان په سنجیدګي واخلستی. دغه شهیدونه باندې یا په تېر چې کوم شهیدونه شولې خلک زړه نه باد وي هغې زړه بادول عملي نمونه د هغې عمل حصه جوړېدل دي چې کوم د دغې د روغتام د پوره وي. خدای د جنتي نه ور نصیب کړي. امیر داسې ملګري وي چې هغه غږول سړي ته پرې ډېر ګرون دي په دغه باندې. ډېره مننه.